د اوبو د پاسه نو دا به خوځېدله ابتداءً. نو الله جل شانه په دا غرونه چې دي دا د میخونو په ځای ووهل چې دا میخونه شي، چې دا مضبوطه شي. او یو روایت کې راځي کله چې الله جل شانه د ځمکه دغه رنګې جوړه کړه نو دا به په دې اوبو باندې ونه خوځېدله به. نو په رښتو الله جل شانه دا عرض وکړه الله دې باندې خو ژوند تېرېدل ګران دي، انسان به په دې باندې څنګه ژوند تېروي. نو چې کله سهار شو نو الله جل شانه دا غرونه چې دي ځای په ځای کېښودي وو. میخونه یو ستیز باندې سړی میخونه ووهي، میخونه یې پرې وهلي وو. نو په رښتیا حیرانه شي الله جل شانه دومره مضبوط څیزونه چې دی کېښودي اوس ځمکه اډو خوځېږي نه. نو الله جل شانه ته وفرمایل زمونږ ربه دا څومره مضبوط غرونه دي، آیا د دې غرونو نه څه څیز مضبوط شته دی؟ الله جل شانه ته وفرمایل زمونږ ربه دا څه شی دی چې د دې غرونو نه مضبوط دی؟ ویل دا اوسپنه ده. اوسپنه چې دی مضبوطه دا ده چې غر پرې راکنه نو غر راکني او اوسپنې ته نقصان نشي رسولی. نو بیا په رښتیا عرض کوي زمونږ ربه د دې اوسپنې نه څه څیز سخت او مضبوط شته دی چې د دې نه هم سخت دي؟ نو الله جل شانه ته وفرمایل وایي زمونږ ربه د دې دا کوم څیز دی چې د دې اوسپنې نه هم سخت دی؟ وایي هغه اور دی. اور چې دی اوسپنه که هر څومره چې دی مضبوطه ده خو اور دی چې ورځ اور کې ولي کېږي، اور کې ولي شي او د اور دا کمې د اوسپنې بټۍ چې دي بټۍ دې ورولي نو مکمل لکه د پرشتک په شانې ولي کېږي، په سکندونو کې یې ولي کېږي. نو اور یې ولي کېږي ګرمای شو. نو په رښتیا عرض کوي زمونږ ربه چې دومره مضبوط څیز چې دا اوسپنه ولي کوي او دا د دې نه مضبوط ختموي، الله د دې اور نه مضبوط څیز شته دی؟ ویل او د دې نه هم مضبوط څیز شته دی. وایي څه شی دی؟ ویل اوبه دي. اوبه د دې نه هم مضبوطې دي. او بیا ورته ځکه چې اور بلیږي څومره تیز اور چې اوبه پرې خبرې ختمه شي. او بیا عرض کوي زمونږ ربه د دې اوبو نه مضبوط او سخت څیز څه شته؟ ویل شته دی. وایي څه شی دی؟ ویل هوا ده. هوا د دې نه هم چې د مضبوطه ده سخته ده. نو بیا په رښتیا عرض کوي زمونږ ربه د دې هوا نه څه څیز مضبوط او سخت شته دی؟ ویل هغه څیز سخت دی چې کوم به زه پیدا کوم زما چې مخلوق د انسان دی. انسان او سړی چې کوم دی دا سړی د دې هوا د دې ټول نه چې سخت دی. نو په رښتیا عرض کوي زمونږ ربه داسې څیز ته دی د سړو نه چې دی کوم څیز سخت دی او مضبوط دی. نو الله جل شانه ورته وفرمایل هغه زنانه دي چې هغه د دې نه هم سختې دي. دا سړی چې دی لوبۍ را لوبۍ د سړي نه چې دی ځینې ټایم کې چې دی ګوډاګۍ ته جوړ کړي، زنانه پې چې دی دوکه کوي. ځکه قرآن کې چې ذکر شوي دي د زنانو نو د هغوی مکر و فریب ذکر شوی د یوسف علیه السلام واقع کې. دوی وفرمایل دا یوسف علیه السلام باندې تهمت ولګولو چې کله خبره واضحه او ښکاره شوه نو باچا ورته وفرمایل دا ستاسو مکر و فریب دی، دا ستاسو دوکه ده چې په لږ ټایم کې تا دومره فریبونه چې دي راجمع کړل. نو دا د دې نه هم سخت دی. نو الله جل شانه دا غرونه چې دي په دې ځمکه باندې په طور د میخونو چې دي هغه کېښودل.